ځکه حضور مبارک فرمایي چې په نظر باندې دا کنټرول راغی یجد حلاوته ایمانا فی قلبه. الله فرمایي چې دغه انسان په زړه کې به زدا سي ایمان پیدا کړم چې دغه ایمان نه بدا انسان خوند واخلي. ما او پتا کې الحمدلله ایمان شتا خو په حلاوت باندې نه پوهاګو په خوند باندې نه پوهیږو چې دا د ایمان خوند څنګه رب لا یزال میں فرمائی عبداللہ ابن مسعود فرمائی حدیث قدسی دی رب لا یزال میں حضور مبارک تا فرمائی حضور مبارک میں صحابو تا فرمائی دا حدیث قدسی دی چې کچرتا پزړه کې چې دستاسو کوم ایمان دی او دغه ایمان نه تاسو خوند اخلي تاسو تر مزه اخلي چې خوند او مزه راته محسوس شي د ایمان حضور مبارک فرمایي چې د خپل نظر حفاظت وکړه. اول نمبر دغه ځای د زما اوستا نو په کار د چې موت روان یو چې په کوم ځای باندې زما او ته قدم لګي چې په هغه ځای باندې زما اوستا نظري هغه طرف ته ګس طرف ته کہ انسان پا غلطی کی دام حدیث تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ پا غلطی کی انسان پہ یو زنانہ باندے نظر وہ لگی دا نو حضور مبارک فرمائی چھ اول نظر در باندے گناہ نشت دویم نظر در باندے گناہ دا بس دا نظر زر ہٹا اکڑا بس چھ او لگی دا واپس یا کا اس دوبارہ بیا نظر اچول حضور مبارک فرمائی چھ دا نافرمانی دا نو هغه غلطی والا خبره ارته معاف ده خو چې بیا پسې ور پسې نه کړي اخیر دی په نظر باندې خبرې ډېرې دي حفاظت به کوو ان شاء الله تعالی. دا انسان په دې مخ کې دا وجاهت او دا خوږوالی دا کله پیدا کوي چې کله د انسان نظر کنټرولي. دویم نمبر سیز دا د زما او د ستا غوږونه دي دا الله جل جلاله دی لپاره پیدا کړی دي چې دا په دې باندې ته اوریدل وکړه خو اوریدل د دین اوریدل وکړه د الله د احکام اوریدل وکړه غنا غانه بجانه د زمونږ تاسو دا ټول ماته متوجه شه دا خبره واوري د لاندې موټر سایکل نه واخلا تر غټو گاړو پوري دوران ډرایوینګ تاسو راته وایي په غوږو کې خلکو هند فری پرتی کې نه پرتی په موټر سایکل باندې مو چې تاسو وګوره په دواړو غوږونو کې هند فری پرتی دي اتوماتیکلی او په جیب کې موبایل پروتي او هغه سره کنیکټ دي. مونږ به حیثیت مسلمان خګومان کړو چې ناتخوانی اوري تلاوت اوري خو کدا سی او ډیر کرته تاسو کتلی مون کتلی چې د انسان اسکیډن وشي او په گاڑی کې د هغه غانا بلې په موټر سایکل وفات شي او چې وګونه هنفری له اوچت کړي نعوذ بالله من ذلک پاګه کې غانا بجانه شروع وي ډیر کرته داسې شوی. دا غوږ الہ العالمین یو نعمت ته تعالی درکړې د دې لپاره درکړې چې په دې باندې بتنا فرمانی نه کوي آگے پوری انسان تقوادار نشی جوڑے دائی چه ترسو پوری دغه غوږ حفاظت یعنی کڑائی دا یاد لرئی چه کما خبره پر ژبه حرام دا پر ژبه دا یاد ساتی آگا خبره پر غوږ باندې اوریدلم حرام دی چه خبره پر ژبه حرام دا ویل یا نو پر غوږ اوریدل څه دی بیا حرام دی. حضور مبارک سے فرمائی الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وی چې گانا بجانا چې انسان په غوږو باندې اوري حضور مبارک میں فرمائی چې د انسان په زړه کې دا سے نفاق پیدا کړي دا سے منافقت پکې پیدا کړي لگا ابو په ذریعے باندې چې پزمکه باندې الله تعالی شینکای پیدا کړي. گانا بجانا د انسان پزړه کې غنا دا گانا نفاق راټو کوي منافقت راټو کوي او اور د جهنم نا او د هغه د وسپن نه په پورز د قیامت باندې دغه سي انسان نبی علیہ السلام فرمایي غوګونه ډکیږي. نو د غوږ حفاظت د ازما او تانت شي جوړي تقوادار. اوس تاسو اخر کې د خلاصار ته بیا بیانوم چې ازما استاد سترګم په حفاظت کی
زما استا غوګم په حفاظت کی د دعا او دریم نمبر زما استا زبانم پس کی دریم نمبر زبان دی حضور مبارک ولی نه فرمای په حدیث کې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده صحابو ته فرمای کامل مسلمان جوړېدل غواړي څوک یې نه غواړي چې زه کامل مسلمان شم حضور مبارک میں فرمائی چې کامل مسلمان جوړेगी په دغه ژبه باندې بل انسان له ضرر او تکلیف مور کوي اکثر گناهونه ژبه سره تعلق ساتي که دروغ دي ژبه سره تعلق ساتي که کنزل دي بدردي دي ژبه سره تعلق ساتي که چغل خوري دا ژبه سره تعلق ساتي که تهمت دی ژبه سره تعلق ساتي او په یو حدیث کې درې علامې د منافق انسان دي او په یو حدیث کې څلور علامې د منافق انسان دي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله جګړه نو په زبان باندې به بد ردی جګړه په دوران کې چې کوم یو انسان زبان غلط استعمالي محبوب علیه السلام مبارک فرمایي دا انسان منافق دی دا د منافقت علامه ده ولی ځان نو باسه ولی د خپل ځان اصلاح نکړي دا دلته ته اسه راځي ماته مخه تناسته دا خو اسه خانه پوری خو نه چې دلته زرازم او د اسه خانه پوری دا خبره به اوري د خپل ځان اصلاح کوي په دې باندې اول به زه اصلاح کوم بیا به تاسو اصلاح کوئ زبان به کنټرول ساتي چې کله د زبان حفاظت وشي دا غي نه پس څلورم نمبر لاس او خپيري دا به کنټرول دا به په حرامو کې چرتر نه استعمال نشي